چاندې والا راشي څوک چې مدارس لا چاندې غواړي سفیران چې کمی دا ګرځي او دا چاندې غواړي د دو په خدمت کې یو عرض دی زما او دا دې خو په غور سره هغه موري او تاسو یې موري چې کله دلته راشي چاندې والا نو دلته به ودرېږي او چاندا د چاندې لپاره اعلان کوي چاندې لپاره چې کله اعلان کوي نو اول به قرآن آیت وای بیا پسې احادیث وای ٹھیک شو بیا به څه وای بیا وای چې بھائی په مدرسو کې یتیمانان اوسېږي په مدرسو کې غریبانان اوسېږي په مدرسو کې کمزوري خلک اوسېږي او زمونږ سره مدد وکړي د هغه یتیمانانو سره مدد وکړي د هغه مسکینانو سره مدد وکړي یاره د الله د رضا لپاره دا کم سړی چې چانده غواړي دله څه سړیتوب پکار دی او دا تاسو چا ویلي دي یاره چې په مدرسو کې صرف یتیمانان اوسېږي دا کانسپټ او دا سوچ غلط دی په مدارسو کې خدا چې ښایسته ښایسته خلک اوسېږي چې د پیسو نه څخه دي خو دنیا مال او دولت ورسره دی چېرته یو دانه نیو پکې داسې چې هغه پکې غریبي خو د دې مطلب خدا نه دی چې خلکو ځان له کاروبار جوړ کړی دی وروره بس ګرځئ هلکه به مدرسه ده او چاندې راغونډوئ او ماشومان هم پلانت کړي څه کوم هلکه به ته ځه او ستا پکې 2% او ګرځه چې وروره سړی به ګرځي اگر چې زما دا خبرې او په ډېرو خلکو بدې لګي لیکن دا ګورې حقیقت دی هلکه ستا پکې 2% شو او ته ګرځه مثلا چې 100 روپۍ دې راغونډې کړې نو په دې 100 روپو کې به 10 روپۍ ستایي او 90 به مدرسې ته ورکړي وس دا ماشوم په دې سوچ باندې چې راځه هلکه بهی زه خو داسې ځان له دیاړي نشم کولی مزدوري نشم کولی او څه به چاته منت کوم چې پیسې راکړه راځه دا ښکلې طریقه ده او ورو دې په سوال باندې عادت کو وس دې به ګرځي جماعت کې به ودرېږي هلکه بهی ورکې رو لګیا دی چانده کې یتیمانان دي او غریبانان دي او مسکینان دي او بهی په دې مدارسو کې صرف یتیمانان او مسکینان سبق وایي ته چانده کې د چاندې طریقې زده کا ته دا پیسې د ځان دپاره نه هلې دا ځان ته وباسه ته یې وایې زه د الله د رضا دپاره کوم د مدارسو نظام دا په معاشره کې د دین بقا ده دین مضبوطی دین محفوظ کوي د الله دین ته قوت ورکوي یتیمانان دې لرې که مړه ته راغلی بس روز نور کار دې نشته خو یتیمانان دي او غریبانان او خلک وړسوان دی جو هغه هلکه برشته به یتیمانان بکی یتیمانان دی واسه د منده او بھائی ستاسو په دې چاندو باندې د دین تقویت وته حاصلېږي دین ته قوت میلاویږي دغه دین د قوت لپاره چانده وکړئ مدارس مضبوط کړئ د هر فرد د هر معاشرې د هر یو کور د هر یو کلی د هر یو ښار ذمواري ده چې دا خپلې مدرسې مضبوطې کړي دا داسې چانده نه ده لکه د خیرو دې خبره ځان پوهېږه ګورې څونه هم چې دا اورېدونکي دي چې دا خبره اوري چې بھائی د مدارسو دپاره چانده کوي نو په دې انداز باندې مه کوئ چې یاره بھائی یتیمانان دي او غریبانان دي او مسکینان دي او عجزه دي او د دې خبرې نه واوړئ دا خبره کوئ چې بھائی دین مضبوطول غواړي د الله د دین دپاره د علم د خورولو دپاره د عالمانو د پیدا کولو دپاره خپله پیسه ولګوئ دا زکات او خیرات او دا ته خو سوال کوي سوال مه کوه بھائی ورکوي پیسې د الله د دین کسان دي هغو چې کوم دي د الله دین زده کوي قرآن او حدیث زده کوي په هغو باندې خرچ کېږي لہذا تاسو چې کوم څونه مدد کول غواړئ مدد وکړئ او ښه په اوچتو سترګو باندې وایه چانده څه بده خبره نه ده لیکن تا چې دا کوم مسکین صورت جوړ کړی دی دلته ما رابل ورځ یو راغی اوس زه لږ یمه د ماښامې لاسونه مې اوچت کړي دي دعا کومه هلکه بهی زه چا نه غواړم د مانځه نه بعد د الله نه غواړم لاسونه مې اوچت کړي دي ما دا لاسونه چا ته اوچت کړي الله ته مې اوچت کړي چې ای الله موږ له خیر او برکت راکړي ای الله موږ له عزتونه راکړي ای الله موږ له دنیا هم راکړي آخرت هم راکړي او اوس هغه راغی ما ته وویل السلام علیکم مې ورته دونه ساده دی ګوره د ده په ذهن کې صرف دا ده چې دا خلک زما نه ځي او چانده رانه بیا پاتې کېږي چانده رانه بیا پاتې کېږي پیسې رانه لاړې نو زما هغه حصه چې کوم دی نو هغه به کې بیا سر خوري ستا تربیت غلط شوی کم از کم دی چاندو والا تربیت ورکول پکار دی
چې یو سړی دعا غواړي الله تعالی اوچت کړي دي او ته مخلوق نه غواړي هغه د الله نه کټ کې، نو کم از کم دا غلطه خبره ده، زه سخت خلاف یم. ها چاندې والا به اعلان وکي الګا بھائی د ماسوتنی مثلا درس ته مونږ ناس یو د قرآن درس کی، چاندې والا به اعلان وکي الګا بھائی چاند راکې او بھائی د مدرسې لپاره او غریبانان دي یتیمانان دي، بیا ما غل د صادر وغړی الګا تا صادر وغړو دا سنت بچرته زی دا ویتر بچرته زی، خیر دې سنت او ویتر دی پاتې شي، خا د ماخامي دا سنت په داسه ټیم کې خیر دې دغه دی پاتې شي خو چې چاند وشي نه. الله بندا ال د صادر وغړوا خو راشه خپل منځ وکا او څوک دونه زورور نشته چې دغه صادر نه پیسې راوالي او په جب کې به واچي، به څوک اچي څوک لیونی دي چې دغه پیسې وړي، دا خو د مدرسې پیسې دي، دا خو د جمعات پیسې دي، څوک نه وړي، خو کم از کم ستا عقیده خرابه ده، یقین دی غلط دی. ها دلته به درس شروع درس ته نه کینم چاندې ته به ولاړ یم الکه راشه مسلمان ته په طالب علم راغلی او مدرسې لپاره چانده کول دومره دې خوشاله شوم ماشاءالله ټول درس ته ناس خلکو سره امدادم خوګو ون درس یې واورېدو درس نه بعد بیا راغی ما ته مفتی صاحب زه پلانکي ځای کې یم او سبق ویم ستاسو ما ته څه مشوره ده څه وکړم؟ ما ته زما مشوره ده د حفظ وکړه، حفظ وکړه ډېر ضروري څیز دی حفظ، چې کم از کم تا د قرآن ښکلی یاد بس داسې چانده کوونکي هم راځي لیکن دې ځینو مکمل ځان له بس یو کاروبار جوړ کړی، نو کم از کم چې څوک هم دا خبره اوري یا تاسو دا موجود خلک یې د چاندې طریقه داسې کول پکار ده او پوهه کول هم پکار چې یار ته څه په مخه لګی چې یتیمانان دي او مسکینان دي او غریبانان دي د خلکو دا ذهن خرابې، د خلکو ذهن بدایي چې یاره ماشوم مدرسې ته مه لېږه ځکه چې په مدرسه کې به ورسره یتیمانان اوسېږي، په مدرسه کې به ورسره غریبانان اوسېږي، نو نن سبا خو خلک دا محفلونه دا مجلسونه دا په پیسو باندې خرڅوي، څنګه خرڅوي بھائی چې کم غټ غټ ادارې دي که نه نو په دې کې د غټو غټو خلکو ماشومان سبق وایي، دې هغه شان اخلاق زده کوي، طور طریقې زده کوي، د هغه خلکو په شان چال چلن زده کوي، او چې تو دا ذهن جوړ کړي چې په مدارسو کې غریبانان خلک دي یتیمانان خلک دي مسکینان خلک دي، بھائی دا غلط سوچ دی. الحمدلله موږ مدرسو کې سبق ویلې دی لیکن دا اولانه والا د اولانه د اولی درجې نه او د دوره حدیث پوری مونږ چرتا زمونږ د مدرسې نه څوک نه دی تللی چاندی کړي، زمونږ د مدرسې نه څوک نه دی تللی چې چاندی کړي، او دا برته په قسم باندې وي په قرآن برته لاس کېدم چې زمونږ د مدرسې نه څوک نه دی تللی چاندی کړي. داسې مدارس هم شته زمونږ سره داسې کسان چې چوټي به یې وشوه د جمعرات په ورځ چوټي کېږي که نه او د جمعې په مازدیګر باندې بیا حاضري او د جاز ټیکټ به یې ځان له وکړو او ډایرکټ به خپل کلي ته لاړه کراچۍ ته او کویټې ته دا سفر به یې وکړو او بیا به واپس حاضرۍ لم را رسېدلي په جاز کې داسې طالبانو سبق وایي. نو ته د خلکو ذهن خرابوي چې یاره په مدرسو کې بس دا کمزوري خلک دي او دا عاجزه خلک دي او دا کم از کم دا نه دا کول پکار. مدارس ښکلي ځایونه دي ښایسته ځایونه دي خپل ماشومان ورته ولېږئ داخل یې کوي الحمدلله دا د قوم سرمایه ده دا مضبوط خلک دي هغه دور ختم دی. هغه مولانا طارق جمیل صاحب دلته راغلی و سوات ته زه په هغه ورځو کې په اوله درجه کې وم نو په سوات کې هغوی په ممبر پنډکس اپریشن یې شوی نو په هغه ممبر باندې مونږ کوم طلباو ته علماو ته بیان کوو نو زموږ اوله درجه وه زموږ استادان پکې هم ناستو مونږ ټول ورته ناستو نو هغه دا خبره وکړه وایي زه دلته په کوڅه کې مې ګشت کو وایي د ګشت په دوران کې ما یو ماشوم ولیدو چې سپینه ټوپۍ په سر ده او ښه ښکلې سپینې جامې دي خو هغه د غاړې د یو څیز اچولی دی او اواز کوي وظیفه راوړی خدای م بخه. نو ما تپوس وکړو دا ګشت والا نه چې دا ماشوم څه وایي نو هغو ما ته وی چې دا ماشوم خیرات غواړي دا ماشوم خیرات غواړي او دی وی چې وظیفه راوړی خدای م بخه د الله په نامه باندې مال څه راکوي. نو مولانا طارق جمیل سے وی ایک میرے پینڈکس کا درد وہ یو زما دا پینڈکس کا درد ہو اور دوسرا اس آواز نے میرے درد میں اور اضافہ کر دیا وہ دے آواز زما پا درد کی نور اضافہ وکړه و مې چې کم ګوره د مدرسې طالب علم دی هغه چانده غواړي هغه خیرات غواړي او کم چې د سکول طالب علم وي نو ولې زموږ په دې معاشره کې څونه داسې دي دا څومره غټ د سوچ فرق دی د سوچ فرق دی. په مدرسو کې ماشوم دی هغه به وظیفې غواړي اگر چې د وظیفو هغه کلچر ختم دی وسو هغه څیز نشته لیکن کم چاندو والے چې راشي جو د خلکو ذهن دغه طرف ته بوځي چې یاره زما بچی به سبا چاندې غواړي وایي به چې وظیفه راوړی خدای هم بخه. نو کم از کم ذهن سازي کول پکار دي. مدارس داسې ځایونه نه دي مدارس خو د امن ځای دی د محبت ځای دی د هغې نه خو داسې خلک پیدا کېږي چې پوره دنیا دله کنټرول کولی شي دا علما. نو دا سوچ کم از کم زما په نظم باندې غلط دی دا نه دی کول پکار.